بیلاروس دغه وفد چې صدر راغلی دی او یا رکني وفد دی هغوی په یو شمېر دستاویزو باندې لاسلیک کړي دي خو بیا خو هم سټاک ایکسچینج چې کوم را پرېوتی دی یعنی ملک نن نقصان طرف ته تللی را پرېوتی دی صدر مریم نواز دغه شان بلاول بټو او دغه شانتې وزیر اعظم نور یو شمېر کسانو چې کوم دی نو مذمت کړي دغه رنجر اهلکار چې کوم دی نو هغه دغه شوي دي او دغه ناصر حسین کوم وزیر دی د سند او داسې نور یو شمېر وزیران چې کوم دی دا خبره کوي چې دغه کوم غواړي انارو غواړي نو موږ چې کوم دی نو انارو تیار نه یو نن بیا چې کوم دی سبزي ټماټر او دغه ټول سیزونه چې کوم دی نو هغه ګران شوي دي نو دا یو ډېره عجیبه خبره ده نو ګران اورېدونکو دې وخت کې حالات خراب دي دا نه ویلی شو خو کارکون ته نقصان دی د پی ټی آی کارکون ته نقصان دی ورسره مل ته نقصان دی ورسره کم شعوري خلک چې دي غریبانان خلک دي نو هغوی ته دا وایم چې ګراني به در باندې نور راځي نو اوس څه غواړي بل محسن نقوي چې دا کومه خبره کوي چې خوپیه لاسونه مراد چې کوم دی نو هغه دغه ده بشرا بیبي ده او بشرا بیبي د راضي کېدو چې کومه ده نو هغه دې وخت کې خبرې روانې دي خو ډي چوک ته چې کوم دی نو ډي چوک چې د هغوی ټارګټ و نو هلته کې دغه رسېدلي دي او حالات ته ډېر خراب دي ښه ګران اورېدونکو مخکې به ځو مریم نواز چې کوم دغه عدالت ته راوستله نو هغوی هم دغه خبره کوله چې یاره دا چلې هغه چلې خو مخکې خو هم دا قیسې شوي دي دا نه ده چې نن دوی سره کېږي او دوی د چا سره نه دي کړي چې څه کوي هغه به ریبې خو دلته عدالتونه باندې بس بیا خو پکار دي چې د ملک د عدالتونه ختم کړي دا وکیلان چې کوم دی نو دوی هم راپاسي چې نن په دوی باندې اعتماد نشته دی او دغه شانتې په احتجاجونو هغه احتجاجونه د ملک طبعي احتجاج وي او په هغې باندې چې کوم دی نو تاسو احتجاجونه کوئ دغه تحریک لبیک سره چې کوم څه شي یاد درته نن په تحریک لبیک په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې پابندي ده نن چې کوم دی نو د هغوی نوم نشي لګولی هغوی څه لروتي د اسلام دپاره روتي نن هره پارټي چې کومه دا پوسټونه کوي او د هغوی هغه دغه ورته وریادوي چې د اسلام دپاره راوتلي اشر پسندو د رخایه لپاره چې راوتلي دي نو دا ټیک خلک دي او هغه ځای ته ورسېدل دا پوسټونه چې کوم دی نو ډېر زیات مخې ته راځي نو تاسو موازنه کوئ ښه کله چې د دې احتجاج خبره کوئ نو تحریک لبیک هم کوئ نن هغوی چې کوم دی نو نوم یې چې کوم ده په فیسبوک باندې نشي لیکلی نو دغه هم راغلی دي نن د اتوار پر ورځ باندې چې دا احتجاج روان دی 3 ورځ ده نو سبزی فروټ دا وغیره وغیره چې کوم دی نو هغه انتخابي دغه شوي د مهنګایي چې کومه ده نو هغه اسمان سره خبرې کوي او ګیس او د بجلۍ د لوډ شیډینګ خو به خبرې نه کوو په سوشل میډیا باندې بعضې ډېر ملګري د دې ګیس د لوډ شیډینګ خبره کوي په چارسه کې خو د سره داخلي پخلي په ټیم کې ګیس نشته نو چارته وي بیروکریټ خو خوشحاله دي باقي بعد لوټ مار چې کوم دی په صوبه کې هغوی روان کړی دی او دې وخت کې زمونږ صوبه چې کومه ده نو هغه په دغه کې ده او دلته کې د هر سړي خپل دغه دی لکه زه به ساده خبرو کومه زمونږ د امن جرګې 400 نایب صدر د خصیب قربان صاحب هغه نن یو بیان جاری شو حاجي آباد شریف مرزو والی سره بیا هغه سره خبره تر وکړه هغه چیرې دا بیان چې کوم دی نو دا ټیک دی او بیګا د مرزو پولیس لګی شوی دی په یو کور باندې ورغلی دا دغه وینا ده هغه چې زه ورته ولاړم ما قتل زه مذاکرات ول چې کوم دی نو لاړم او ما وی چیرې دا د دوه خاندانو ترمنځ مسله او بیا پولیس ورغلی دی هغه سره زنانم نشته دی او هغه زنانه دا غوی چې کومه بیزتی شوی ده او په هغوی باندې کم ټوپونه والي شوي دي او کم وخل شوي دي بیا دی ورته وایي چې دا تاسو څه کوئ نو بیا دې له موکې ورکړي دي او ډېرې زیاتې موکې چې کوم دی دله ورکړي دي دی د هغه ځای نه راغلی دی نو یو خو زه د پولیس ته وایم چې د یو مشر لږ عزت کوئ او بیا د کلي علاقې مشر دغه ځای کې یو خپله کمیټي هم ده امن کمیټي ده دغه ځای کې او دا د امن جرګې ضلعي نایب صدر خوم دی سیاسي هم دی خو سیاسي خبره نه کومه د امن جرګې ضلعي نایب صدر خوم دی نو د داسې سړي چې راشي دا په اعتماد کې اخلي چې زه دې
ته ځم او چاپه وخمه د دې چاپې چې هغه په کوم انداز کې بیانوي نو دې کې کولو خبره کیږي چې یاره دې کې پیسې غستې شوي دي او ته ورځې په ښځو باندې داسې ګزارونه کې د ښځو نه هغه ما ته خبره کوله وي زه ډېر خفه شوم زما په سترګو کې اوښکې لاړې چې هغه زنانه نن د خپل عزت لپاره هغه غږ نشي کولی بار ته نشي روتې میډیا ته راشي نو چې زه ما ورته چې داسې مه کوه نو هغه مالې موکې راکړې زه یې مو زورولم نو ویزه به په داسې دغه کې هم نشم راتلی نو ډېر افسوسناکه خبره ده زه ډي پي او صاحب نه دا غوښتنه کوم چې ډېرې تحقیقات وشي او دې کې دغه کسانو ته قرار واقعي سزا ورکړي شي دا خصیب قربان صاحب هغې ته د انصاف بلو شي او هغه دا غوښتنه کوي چې په خپل ځان مې کار نشته دی ما سره چېر څه وشو خو دا ظلم چې کوم دی دا غمونه لري چې ما ته یادېږي نو زه پرې ډېر زیات دا خو وي د ځنګل قانون دی چې دلته کبار سړی راځي د چا چې زور دی د هغه سرکار دی هغه به دا خبرې دا به کوي نو ډېر عجیبه چې کوم دی نو دغه صورت حال هغه هم رامخې ته شوي دي چې دغه خبره شوې ده ګران اردونکو په دې باندې بیا د عمرزو پولیس هغوی موقع راغلی دی هغوی وایي چې یاره داسې هېڅ قسمه څه نشته دی خو چې داسې هېڅ قسمه څه نشته دی نو بیا دغه خبره چې کومه ده نو ولې هغوی کوي او دغه یو ذمهوار سړی دی چې هغه دا خبره کوي چې یاره داسې شوي دي نو دې کې 8 زنانه چې کوم دی هغه په دې کې وخلي شوي دي او بیا په دې کې دا ګورئ عمرزی پولیس د شپې په کور باندې حمله کړې ده خواتین کانسټیبل نه بغیر او پولیس په کور کې داخل شوي دي د علاقې د خلک وي او سیچو عمرزی چې کوم دی نو دا د 10 زیات پولیس خلکارانو چې دغه ځای کې زنانه چې کوم دی هغه د خپل لاندې کړې وي او په ډنډو سره چې کوم دی هغه وخلی دي داسې یو زنانه پکې وه چې هغه د ماشوم بیماره وه او هغه چې کومه ده نو هغې ته ډېر زیات تکلیف و په هغې باندې ډېر زیات ظلم شوی دی او دغه شانتې فریقین چې کوم دی مابین هغه په کورونو کې د هغوی د تنازع وه نو هغه تنازع په کارو چې دا د خل طرف ته تللی و یا بس پولیس بوتلی و کوم کسان چې د پولیس د تشدد سره څه کار نشته او پولیس چې کوم دی نو یو پریخ په کور باندې چاپو وله دویم پریخ چې کوم دی هغې ته غږ نه کړی ده چادر او چاردیوارۍ دغه پامالي کړې ده او بابردخ او زنانه چې کوم دی د هغې عزت سره یې لوی کړي دي او ورسره چې کوم دی نو دا ډېره شرمناکه خبره دغه پولیس لپاره نو د دې خواتین چې کوم دی نو هغه د کربلا شان منظر هغه پیش کو نو امام مسجد دی او هغه وایي د دغه ځای امام مسجد چې کوم دی خصیب قربان صاحب دا ضلعي نایب امیر چې کوم دی د امن جرګې خو د دغه ځای امام مسجد امام هم دی او د دې کور ماشومان هغه سره سبق هم وایي د هغه فرض جوړېدل چې په داسې موقع ورغلو نو زه چې کوم دی هغه ته خیرات تقسیم پیش کوم چې تا داسې موقع نه ضایع کړې په داسې حالاتو کې هم ورغلي نو هغه سکونه موکې او هغه سره هم ډېر سخت کړي دا افسوس دی د دې تحقیقات پکار دی یو بل ډېر افسوسناک خبر دی ګران اورېدونکو او دا د ډیري سکندر خان سید محمد نوم تاسو پیژنئ مخکې به د ریډیو ته هم ډېر زیات راته هغه دې وخت کې په آی سی یو کې چې کوم دی نو هغه داخل دی په آی سی یو کې دې وخت کې پروت دی بېګا د شپې چې کوم دی د پی ټي آی په احتجاج باندې باس کې د باس په باس کې روان شوي دي او څه کسانو ته هغوی ته چې کوم دی نو دوکو د پی ټي آی والا او هغوی بیا لګي شوي دي د شپې دی د کور نه ریستې دي او ویدې یې ایشتې دي او دې وخت کې آی سی یو کې چې کوم دی نو جوبل دی نو لکه دا یو ډېر افسوسناکه خبره ده الله پاک دې هغه له صحت ورکړي او د هغې خوراکۍ چې کوم دی نو موږ ته دا خبر راکړه چې ډېر په نازک حالت کې چې کوم دی هغه پروت دی دلته کې سید محمد د ډیر سکندر خان ریډیو کې مخکې هم کار کړی نو دا باس مباحثو باندې چې خبره ډس ټوپک ته ځي مونږ خو په ریډیو خبرې کوو خبره واضحه کوو چې مونږ تاسو له خبرتیا درکو تاسو خبره نور دې خبرې نه انکار نه کوو چې دې وخت کې صوبه خیبر پښتونخوا یتیم هم ده یسیر هم ده هېڅ قسمه انصاف پکې نشته ترقي پکې نشته روزګار پکې نشته عوام ته پکې هېڅ قسمه پیدا نه روانه بېروزګاري انتخا ته رسېدلې ده خلک ترې نه بهر تښتي او
دی وخت کې چې په کورما کې کم صورتحال روان دی دا دروغ خبرې کوي چې مذاکرات شوي دي ډزبندي شوې ده دا شوي دي هېڅ قسمه نه ډزبندي شوې ده نه مذاکرات شوي دي او نه چې کم دی نو دوی دغه موقع ته رسېدلي دي بس لرې چې کم دی نو چکر مکر وخلی دي راتاو شوي دي پوټوسیشن شوي دي بیا چې کم دی وزیر قانون صاحب دغه ځای نه ډایرک تللی دی اسلام آباد ته او دغه درنه کې شامل دی اوس په 3 کسه خبرې کوي 3 کسه خبرې او په دغه کې د پی ټی آی والا کسانی نو تاسو روانېږي گزار کوي دا کم حالت ته موږ سیاست بوتو د سیاست پوس په موږ په دلیل خبرې کوو کنه یا تاسو په خپل هم دا سوچو کې چې تاسو اسلام آباد ته لاړئ اسلام آباد هم دې صوبې له څه پیدا راوړه قوم لم څه پیدا راوړله په دې درنې باندې تاسو د جیبه پیسې ولګولې نن چې تاسو هلته خوراک خاص کوئ دا تاسو د جیبه دا پیسې لګوئ دا پیسې چې کوم دی نو د چا لګي نن تاسو په پام کې ساتي کارکون ته وایم تاسو دا لیډر چې کوم دی کم لیډران چلته دي هغوی خپل ته پوټلو کې ناستي خو ښکلې سټی ورکړې ده او چې کم امیانګان دي هغوی په خپلو هاسټلو کې ناستي مذاکراتو خبرې کوي په میدان باندې څوک هم په نظر نه راځي خو بیا پنجاب نشته سند نشته بلوچستان نشته سابقه صدر عارف الوي هغه هم راځي زما په پښتنو باندې سیاست کوي او دوی ته وایي چې تاسو ډېر غیرتمند یې بشرا بیبي هم چې کومه ده نن لیډ کوي د پښتنو کوي ته په پنجاب کې پیدا شوي په پنجاب کې لویه شوي په پنجاب کې واده شوي په پنجاب کې دي هر سری په کار چې د پنجاب نه د خلک اسلام آباد ته رسېدو اسلام آباد خو په پنجاب کې دی که نه دلته الیامین ګنډاپور و که نه هغه به خپل دلته لیډ کو دې وخت کې الیامین ګنډاپور چې نن کوم درنګ سات مخکې کارکنانو ته خطاب کو ناغې کې ورته دا وی چې پورم نه اوسئ خو دې وخت کې کارکن هغه د لیډرشپ د کنټرول نه بار دی او بیا الیامین ګنډاپور چې کله ډي چوک ته ورسېد دې پرې ډي چوک ته دوی رسېدلي دي نو هلته کې په ډي چوک کې چې کوم دی دې ته چې زه میټینګ لځم کارکنانو هغه راګیر کړی دی او ورته وی چې ته د دې ځای نه نشې تللی نو دغه صورتحال لکه دې وخت کې زه تاسو سره خبرې کوم ډېرې خبرتیاګانې مې زده کړې خو دې وخت کې ما سره نیټ چې کم دی زما چې کوم آفیشیلي وټساپ نمبر دی یا دغه دی نو ما سره د مازدیګر د بانک نه واله تر دې وخته پورې ما سره نیټ کار نه کوي مختلف وی پی این چې کوم دی نو زه استعمالوم نیټ سره کاروباري خلکه دغه دی اوس دا درنه به ختم شي عمران خان صاحب به رخا شي رابم شي او په کار د چې رخا شي یاره به د دې نه نور څه جوړېږي نه خو دا کم نقصان چې وشو د دې نقصان ذمهوار څوک دی نقصان صرف په دې صوبه کې روان دی په بل ځای کې خو نه دی روان ګراني صرف زموږ په پښتنو روانه ده په بل ځای کې نه ده روانه اوس خو خبرو څوک پیږي شي خو زه د ځان خبرې کوم چې راتلونکي وخت کې په دې بجټ کې ژوند کول دا ډېر ګران دي دا صوبه روز تر بلې چې کوم دی نو قرضداري کېږي یونیورسټۍ پکې بندېږي کاروباري دغه پکې بندېږي بیانونه مختلف راځي ما د خلکو یار دلته سړک خراب دی دلته کې په سکول کې مسله ده دلته کې ماشو استادان نه راځي نو هلته ډیو محکمې ته چې دلته کې ستا وزیر وي نو هغه نه به تپوس وکړي ورسره د صحت خبرې کېږي یاره وي ما ته په هسپتال کې انجکشن قدرې نه میلاویږي نو چا نه تپوس کې د صوبې ټوله چې کوم قانون ساز خلکه دي نو هغه خو په درنو کې دي دا چې دلته کې نه راشي بله وریښه دا چې راشي نو بیا به دلته کې په دوی پایارې شوي وي نو بیا به د هغې مقدمو چې کوم دی نو وزیر اعلی او دا نور وزیران دا به هغه مقدمو کې ولې چې نن کم مړي شوي دي نو دې مړي فیارې شوي دي نو په دې کې چې څوک ګیر دي په دې کې زیاتره امپیګان او ورسره چې کوم دی نو په وزیرانو باندې فیارې شوي دي نو بیا به دوی د دغې فیارو مخامختیا کوي نو زمونږ د صوبې ترقي څه شوه سوکالي څه شوه پرمختګ څه شو منصوبې څه شوې موږ ته خو هېڅ قسمه پیدا نه روانه نو دغه صورتحال دی دلته کې ما ته ډېر خلکه کوي دلته کې بعضې منصوبې سر ته رسېدلې دي هغې کې پکار دي چې تحقیقات وشي هغې کې سزا او جزا عمل پکار دی دا د تورمزو ده د ډرین زه خبره کوم جاړه کې زه د ډرین خبره کوم داسې په چوتي پول کې د پول خبره کوم زه وایم چې دې وخت کې
موږ به دا خبره کوله چې موږ ډېر قابل خلک پیدا کوو، هغې کې انجینران هم پیدا کوو، هغې کې ټیکهداران هم پیدا کوو. خو زه نن دا غوښتنه کومه چې موږ ته ډرینونو له او دې له د چینه نه انجینران په کار دي. په داسې قابلیت په موږ څوکو چې ته به سړک ته ودرېږي او کیمرې به دې لګولې وي، انټرین کسان به دې راوستي او کله به پیته بره کوې، کله به لاندې کوې، کله به بره کوې، کله به لاندې کوې. او چې کله لیول راولې نو اوبه لاندې روانې تاسو بره وله مخه ورکړې وي. راشئ ژوندي مثالونه ته به دې 400 کې وښیم. هېڅ قسمه چې کوم دی نه هغې پیشرفت نه شو. نو په داسې انجینرانو باندې زه لعنت وایم. موږ بیا وایو یاره موږ په دلته چین انجینر راغواړو، نو راغواړو بیا نه. نن په مومن ټایم کې موږ چین انجینران لګیا کړي دي، خو دغه ځای خلک وایي چې دلته کې انجینران نو خو دلته کې انجینران رالل، نو هغه انجینران به موږ له څه کوي؟ هغه انجینران به کیدی شي چې موږ له دغه ډیم دا سیند اوبه چې کوم دی نو دې مخې بل چاته ورکړي او په تنګي راشي او په کورونو باندې راشي. بعد د دې انجینرانو تمه نوره قطعي شوله. ښه دلته کې بعضې ډاکټران هغوی خپله دوکانداري روانه کړې ده. بېګا زه یو دوکان ته لاړم، حکیم صاحب دوکان ته په مرزو کې، او یو کس راغی مریض او ما ته وي ما ورته دوی یوړله، یاره یو داسې بوجې وه هغې ډکه کړله، ګوتې وه، دومره ډېرې دوایانې ورته لیکلې وې. ما وایي خی صحیح ډاکټر به چې کوم دی تا ته ټو د پاینټ دوی لیکي او هغې ډېره لږه دوی به ورته لیکي. نو هغه ته هغه وایي دا د 2500 دا دوی شوه، د 2000 مې ټسټونه وکړل، د 3000 مې ګاډې کړو، دغه شانتې اکسرې هر څه چې واچول، 10,000 روپۍ دا زما مریض له چې کوم دی نو دا کور ته هغه لاړې شي. نو سزا او جزا شته دی نه چې دلته کې دی له داسې قابل وزیر وي چې هغه د صحت سره تعلق وي او هغه په دې باندې خلکو ته انسټرکشن ورکړي چې ګوره هغه کمپنۍ لیکې چې هغه رجسټر کمپنۍ دي، هغه دوایانې لیکې چې هغه دوایانې د مریض په کار راځي. دلته کې خو دا مریض تاله یا چرګه خرڅه کي یا چې کوم دی نو چیلې خرڅه کي یا د چا نه قرض وکړي او هغه راشي او هغه دلته کې د پتا باندې چیکاپ وکړي. هر سړي خپل اټیک ولو کړی ده او خو ستاړه ښه وي او خو بد وي ته به ټسټونه کې، خو ستاړه ښه وي او خو بد وي ته به اکسرې کې، خو ستاړه ښه وي او خو بد وي نو ته به دغه ډاکټر هغه مطالبې مني. دومره ظلم او زیاتې روان دی او دوایانې چې استعمال کی نو هیڅ قسمه فرق د کې رانه شي. ولې د کې فرق رانه شي چې دلته کې 2 نمبر ګولې جوړېږي، زموږ په دې صوبه کې چې کوم دی نو کپړې دي، سزا او جزا نشته دي، نه ورته ډیچوغه کولی شي او وزیر صحت ورسره میلاو دی، محکمه د صحت ورسره میلاو ده. په دې صحت دا خبرې ځکه کوم چې دا ډېره نازکه محکمه ده، دین انکار نشته، د دین انکار نشته دی. نن ما خالد منصور له لاړم نو هغه ته ما وی چې صاحبه وي ما دوی دی داسې لږ فرق محسومه خو دا ډوز ختم کړه نو بیا دغه ما ورته بل لزه راشي ډاکټر لدی بوزم. اوس په ته 2-3 ډاکټران ته به یار اعتبار ختم شو، 2-3 ډاکټران ته به ځان ښه چې بیا ورته ډاکټر کومه دوی ولیکي نو هلته د میډیسن دوکان والا ورته وایي چې دا موړه دا بله یو څه. اوس هغه میډیسن دوکاندار ستا تعلقدار دی، تاله ښه مشوره درکوي، تالته کې په هغه اعتبار نشي کولی. دلته کې ورته بعضې ډاکټران څه وایي چې دا دوایانې به ماله واپس روړي زه یې ګورم نو خو هغه نه اخلي. نو تی دونه کنفیوژن کې اچولي چې زه د چا ومنم او کومه دوی ټیک ده. دلته نه په ډاکټر اعتبار کولی شي، دلته کې په نور ادارو ته چې لاړ شي، وکیل له لاړ شي، بل له لاړ شي، ته به وایې چې دا مشوره ماله ټیک راکوي او خو غلط راکوي، ځکه چې بې اعتباري دومره زیاته شوې ده چې په هېڅ چا اعتبار نشي کولی. او ور سړی د مفادو لپاره دی. بل ګران اورېدونکو یو خبره ورته غواړي دا ډېره ضروري کومه، خلکو ځان له پلاټونه اخیستي وي بیا د جوړولو وس نه کېږي. نو هغوی ته زما دا خواست دی چې تاسو د دغه پلاټونو باندې نظر ساتئ. پلاټ به ستاسو وي، 3-4 ځای به چې کوم دی نو هغه خرچي وي. پلاټ به ستاسو وي، پټواري ورسره میلاو وي، هغه بل پسې انتقال کړی وي. دونه پراډ او دوکه روانه ده په دې پښتونخوا کې، بیا په خاصه توګه په 400 کې. او زه ته پریکټیکلي خبره کوم، زموږ یو ملګري و بل ورځ ورته پلاټ ښوده، ما تاسو ته ویلي زه به د بعضې ګڼکپانو او پراډیانو نومونه مې درته اخلم او باقاعده تصویرونه به یې شیر کوم چې داسې پراډیان دی ضلع کې نور روزګار ونه کړي. نو هغه پلاټ به درته وښیي، هېڅ به هم نه وي،
او د ګرځۍ به هم دی پې. نو زه هغه پراپرټو والا ته هم وایم، هغه پراپرټو والا ته چې د دې دوکې او د پراډ نوز دی، خپلې پیسې وي په هغې به شرمېږي او په هغې کې به سره بیا جرګه کېږي. نو چې چا هم پلاټ اخیستی زما دا خبره واورئ ښه، نو د خپل پلاټ لږ تپوس کوئ، ګینې غورې د خپل پلاټ په مالک نه او په خپل پلاټ باندې به بیا جرګې مرکې کوئ. او دغه پلاټیانو سره بیا پولیس هم میلاوي، پټواري هم ورسره میلاوي او وکیل هم ورله ښه مشوره ورکوي. اول ته کې چې کوم دی نو په خپلو پیسو کې به تا سره بیا دغه کېږي، نو هغې کې به نه 5-6 لکه کټ کي. او ګروپ دی، ګروپ 8 کسه به وي. تا به ګرځئ چېرې هغه پلانکي سره خبره کوم، پلانکي سره خبره کوم، پلانکي سره خبره کوم، په دې کې به روزې اوړي خپل ځای چې کوم دی نو په هغې به دې تنګ کي. نو دا تاسو ضرور چې کوم دی نو په دې باندې نظر وساتئ. دا پراډونه دلته کې روان دي، دوکې په مختلفو شکلونو کې روان دي، د آنلاین په توګه باندې هم روانې دي. دغه شانتې تا ته وو چې پلاټ ته راختلې په هغې هم روانې دي. موږ لانده او کاڼه شو، بل زمونږ خلکو کې خو بیخي څه شته ایمانداري، خو لکه موږ سره ما دې نه مخکې یو پروګرام وکړو، کلمه وایو عمل پې نه کوو، ایمانداري په بېایمانۍ سره کوو. او بیا بیمانی چې کومه ده دونه په ایماندارۍ سره کوو که نه چې غټ بچی به لاس کې درکړي، ته به حیران شې چې بس دا خو یو فرشته ده، بس مسلماني خو به دې کې ده. دې وخت کې دا خبرې ورته ځکه کومه چې خپل احتیاط په خپلو کې، انتظامیه په خپلو مزو چرچو کې ده. بره خو وزیر شته دی، نه ته چې چوجرې ته به ځې، تا چاله چې ووټ ورکړی دی نو ته به د هغه حجرې ته ځې که نه. نو هغه د 4مه ورځ د چېرته دی، 4 ورځې چې پس راشي نو یا ساتئ په هغه باندې به پایار یا به پټېږي. او بیا په خپل وکیلانو په دې مشورو کې وایي دله ما دا ووټ دې لپاره ورکړو، دله ما د خپلو مسلو حل کولو لپاره ورکړو، خو د مسلې خو دې تپوس کولی شي نه. دې وخت کې زه دغه ریاست ته هم حیران یم چې یو مخصوصه ټوله د هغې کنټرول تاسو نه شئ کولی. او ما ته یاره څوک و چې دا ښه کار کوي. وختي راته یو ملګري وایي ډي چوک ته ورسېدل، ما یو ډي چوک ته ورسېدل، بس زمونږ صوبه یې موږ له ټول وسایل چې کوم دی نه هغه پته کړل وروړي به. زما د ډي چوک سره د بي چوک سره د ای چوک سره څه کار دی؟ زما د ترقۍ سره کار دی، زما د سوکالۍ سره کار دی. دا خو د دغه حکمرانانو یو خپل ډیل دی او خپلې طریقې دي. جیل ته لاړو، جیل کې دونه زرداري اسف علي زرداري چې کوم دی 11 کاله جیل خوړلو. باچا خان چې کوم دی نو 37 سال، ولی خان چې کوم دی نو دغه شانتې 60 کالو نه زیات، اسپندیار ولی خان نه پکې نوکونه وتلي، نوکونه د دوی جیلونو کې خو ډېرې مزې دي. آفتاب شیرپو هغه جیلونه خوړلي دا موږ ته نږدې دلته کې دي. دا لیډران دا جیلونه خو دې لیډرانو له جوړ دي، دا دوی مزې به بیا چې تقریر ته ودرېږي نو بیا دوی د دې جیلونو ذکر کوي او په دې باندې بیا قوم دوکه کېږي او قوم وله بیا ووټ ورکوي. او زمونږ قوم خو ترقۍ ته نه ګوري، سوکالۍ ته نه ګوري، پرمختګ ته نه ګوري، بس زنده‌باد او مرده‌باد په دغې باندې پوهېږي. اجتماعي سوچ خو زمونږ نه ختم شوی دی چې موږ اجتماعي سوچ وروړو چې زیات زمونږ د صوبه هم ترقي غواړي که نه. دې وخت کې دونه قیمتي کاڼی پروت دی په مومندو کې، په باجوړ کې، په سوات، په دې کې وزیرستان کې، یورینیم شانتي په وزیرستان کې، په دې علاقو کې نن ورشه